السلام علیکم. د سیاست په ګهما ګهمه کې ډیر یو اهم کیس چې کم پاډیالا جیل کې روان دی د سایفر کیس هغه کې ډیر عجیبه تیزی راغلی ده او د دې انکشاف نجم سیټیم کړو چې په هر حالت به د 8 فروری نه مخکې عمران خان ته سزا سناوي چې عوام مایوس شي او ووټ لرونوزي خو ګوري مایوس کېږي بنه هر څه سزا چې پانسینګ ورته ووري تاسو به ووټ لروزي دغه یو د فرسوده نظام نه د خلاصېدو لار ده. سایفر څه کیس دی تاسو ته پته ده چې سایفر یو داسې ډاکومنټ دی چې د بیرونی کې زمون کم سفیرانی هغه خپل ملک ته د هغه ملک باره کې څه ریپورټ سي څه خبري خپل وزارت خارجه لرا لیږي زمون چې کم وزیر خارجه اسد مجید هغه ته وزیر خارجه نه سیکرټري خارجه هغه ته ډونلډ ملاو شو او هغه ورته په یو میټینګ کې وی چې عمران خان څه کوي دا ابسولوټلی ناټ او زمون خلاف ده نو جنرال باجوا په نوم یو وزارت خارجه ته راغلی چې د حکومت د ختم کړی شي کو د حکومت ختم نشو نو موږ بس تاسو خلاف سخت کاروایی نه وکړي دا نه پس په وزارت خارجه کې د خط پټ کړیو سو ورځې خو بیا شاه محمود قریشي ته د یو افسر نه پته ولګیدا هغه چې خط وکړو به عمران خان ته وی او دا غي نه پس پر اصرار ته ورته تاسو ته پته ده چې د امریکای د سفارتخانه خلکو د تحریک انصاف د خلکو سره ملاقاتونه شروع کړ او دا غي ملاقاتونو په نتیجه کې زرداری سیب اکټیو شو دا ټول را یوځې شو او په سند هاوس کې د منډیو لګیدا او د ممبران غستو شروع شو لالچونه ول ورکړه هغه نه پس چې کله د عمران خان حکومت د ختمېدو اخیری ورځ وي نو هغه سایفر د په کوډډ ورډز کې آی ډی کوډ کو او به د کابینې اجازت واغستو او هغه کولاو کو پبلک د پاره د وزیر اعظم حلف داده چې د عوامو خلاف چرته سازش یا خبري اب عوام ته خي نو هغه په پینډه کې دا جلسه کې دا وی چې امریکای نه دا خطر راغلی وی چې د عمران خان حکومت ختم کا په دغه ورل جنرال باجوا دمکی ورکړی و کو تا دا خبر وکړو نو موږ پتا د 500 کیس جوړ کو دا غي وجه دا و چې زموږ د جرنیل صاحب چې نو د امریکای په غلامۍ کې ډیر مخکې تلو او هغه امریکا نه خپه کول غواړه خدای دې کې چې 50 کروڑ عوام دې غرق شي خو چې امریکا خوشاله شي نو هغه کیس جوړ کو په دغه باندې او بیا په هغه کې د 500 دفعات شامل کړ اوس کیس کې څه چل شوی کیس ټول بوګس دی ثابتېږي نه اعظم خان او دا ټول اغوا کړل لاپته شو هغوی نه په دباو بیانونه واغسته خو هغوی چې راووتو نو هغوی خپل بیانونه بدل کړل د ټول وکړو بیا دا چلو کو چې بل سلار نه الته پریشر دی چې د 8 فروری نه مخکې به سزا سناوي نو چې کله تاسو د دې ټولو فیصلو مخکې نه پتی نو عدالتونه بالکل مزاح کاری تاسو ته یادی فیصل واړه کال مخکې ویلو چې الیکشن به خو تحریک انصاف نه خبر په بیلټ پیپر نه بیا راجاری اعظم ویلو بیا پرویز خټک کوم ویلو نو چې قاضي فایزي ساده فیصله وکړه د خلکو ته مزاح کاری چې تاسو موږ ته مخکې پته و چې نه وي تاسو کې چې آئین او قانون باندې د دالر کړه دغه سي عمران خان لا په سایفر کې په هر حالت سزا ورکړي او پای کې دا 2 ورځې دومره عجیبه مزاق وشو چې یو ورځ د عمران خان وکیلانو ته گیټ بند کو جیل نه پرې خو د ځکه چې هغوی لاړ شي نو کیس وکړي نو جج ته وی چې د عمران خان وکیل لا نه دی راغلی هغه فوري وزارت قانون ته ولیکل چې موږ له د عمران خان د پاره سرکاري وکیلان راکې او د مزاق کار څه دی چې کم صداقت عباسی چې د عمران خان خلاف د پروسیکیوټر دی د هغه مطالبه کړي چې عمران خان له پدې کیس کې پانسی ورکې داغه د دفتر اسسټنټ عمران خان له د دفاع د پاره ورکو نو دینه غټه مزاق نشي کېدی ځکه چې سرکاري وکیل به سرکار ورته ویل چې عمران خان له پانسی ورکې نو سرکاري وکیل څومره همت دی چې به د دینه اخوا دی خو کی نو هغه سرکاري وکیل په 12 گواهانو باندې جره وکړه او ډیر اهم گواهان دي او جره یې د سی وکړه چې بس لکه څه خاص تاسو تیونه کو دا د عمران خان وکیلان بیا به صحیح تاسو نه کړو دا ټول گواهی به ولا تر به تر کړي و نو دا ډیولپمنٹ روان دي خو د عمران خان وکیلانو دا فیصله کړې چې کیدی شي اسلام آباد های کورټ کې د دې خلاف اپیلو کې چې مونږ خو تیار یو دوی ول سرکاري وکیل ولې ورکو هغه وکیل چې کم د سر په دفتر کې اسسټنټ دی نو اسسټنټ به
نیک نه څنګه اخوا دی خوازي نو دا د سایفر ټول دغه دی دوی چې څومره وکړي لکه عمران خان کو پانسی کې نو د بوټو سے په 40-50 سال بعد تاسو غیر قانوني طور پانسی کړو آیا د بوټو لیګسي مو ختمه کړه اوسه پورې تاسو بوټو ختم نه کو دغه سي د عمران خان پانسی به ملک ته ډېر لوی نقصان ورسي د ریاست او د عوام دا رشته چې دا به ډېر زیاته کمزوري کی یا کو په تاسو تش پریشر اچوي چې عمران خان موږ سره ډیل وکي نو خو لیونی دی هغه غونته خو لیونی زه خو یم د دنه بل غټ لیونی نشته لکه تر ازي هغه کوم له درې کینسر هسپتالونه جوړي نمل یونیورسيټي جوړي القادر یونیورسيټي جوړي زمړه سړي چرته خپل بچو له په لندن او پیرس او امریکا کې جیدادونه جوړ کړو تاسو سره د قوم د بچو فکر دی او کم چې د قوم د بچو فکر کوي ادقه سي سزاواري او کم چې د خپل بچو فکر کوي اغوی له په سرکاري پروتوکول کې الیکشن مهم چلیږي او برسر اقتدار کوي نو چې یو درې پیری یو سړی ناکام دی ملک له سنې کړي او په سلورم پورې ته په دې ملک مسلط کې نو د دین د اغنه اهلی نستانه اهلی ثابتېږي چې لکه خضر ته پته ده چې نشي کولی بیا بسوکی خو صرف د عمران خان په دشمنی کې دار سکیږي نو دا ټول چې کوم دي دا انټرنیشنل لا خلاف دي د انساني حقوقو خلاف دي د پاکستان آئین او قانون خلاف دي خو د زورور سره خو نه کیږي نو دغه د سایفر کیس دی چې په جعلي طریقه هر څه شي خو د 8 فروری نه مخکې پدې کې بیا به د سزاګانې معطل شي خو صرف پدې د پاره چې عوام مایوس شي او عوام په 8 تاریخ راونوزي وای چې عمران خان خو ایران جیل ته کو یا د 500 سزا شو نو زموږ د ووټ بس قیمتي خو دا وی ووټ ډیر قیمتي دي دا ووټ چې دي چې تاسو د دغه مافیا خلاف ورکې نو هغه بیا هیڅ نشي کولی او بیا به دا فرسوده نظام ان شاء الله ختميږي او پاکستان یو عظیم ملک دی دا ادارې زموږ ډېر خوخي دي هر محب وطن د دې حالاتو نه پریشان دي چې د خدای د پاره د ملک سوچو کې د عوامو سوچو کې د خپل جګړې پرې دي او دا ټول دنیا کم ځای ته لاړو موږ څومره په تباہي روان یو نو امید لرم چې تاسو به د سایفر کیس په دې ډرامه پوه شوي چې ډرامه سوا پسې پردا سره روان دي او څه به کیږي د یو کیس چې تاسو ته مخکې نه پته چې د جعلي طریقې نو بیا یې کې ګواهانو څه حیثیت شو او د شهادتونو څه حیثیت شو سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته